بل ملګري دا سوال کړی دی چې یو سړی په حالت د سفر کې وي، آیا دی روژه نیولی شي که نه؟ د دې جواب دا دی که چېرته مشقت نه وي دته نو بیا روژه نیول بهتر دي، او که چېرته دته مشقت وي نو بیا د دپاره رخصت دی. علامه شامی ذکر کوي ویندب لمسافر الصوم، مستحب دی د پاره د مسافر روژه نیول، ځکه قرآن کې الله وایي وان تصوموا خیر لکم، صیامکم خیر لکم، ستاسو روژه نیول دا تاسو د پاره بهتر دی. لیکن فان شق علیه او علی رفیقه فالفطر افضل، که چېرته د روژه که دی نه وي په رمضان کې او حالت د سفر دی او دته مشقت میلاویږي یا د چې کوم ملګري دي د هغې د وجې نه هغه ملګرو ته مشقت میلاویږي، فالفطر افضل، نو په دې وخت کې روژه نه نیول دا افضل دي. والله تعالی اعلم بالصواب.